عام خلک او پولیس دا جماعت ته تللي وو دا د چا سره جنګ له نه وتلي د چا سره وهل له نه وتلي په چا چاپېله نه ورغلي په چا په پاشانو نه ورختلي خو د خدای پله دا امن ځای له راځئ د فلاح ځای له راځئ او دا مسلمانان دا زموږ پولیس وروڼه ورسره عام خلک دا د خدای پاک په دغه اواز باندې دغه جماعت ته خدای ته سر په سجود کېدو له تللي وو او په هغې باندې داسې ظالمانو چې د هغې واکداران د هغې ډایرکټران د هغه اوس نامعلوم نه دي هغه معلوم خلک دی چې تا ته د ده بایوګرافي معلومه ده ته د ده ټول ډیټا منې ته دا اطلاع ورکې خودکش راغلی دی او هغه به دماکه کوي نو ستا ذمهواري څه وه صرف اطلاع دا خو به د یو ډم هم کړې وه دا خو به یو نایم کړې وه دا خو به یو عام خلک یو عام کس هم یو اعلان کړی و چې نن په دلته کې خودکش را روان دي ای د پاکستان ایجنسو ای آی ایس آی والو ای ایم آی والو ای آی بي والو ای انټلیجنس والو ستاسو څه ذمهواري ده تاسو د دې سړي مخنیوی ولې نه دی کړی تاسو د ده نشاندهي ولې نه دی کړی یو های پروفایل ځي ته دا کس څنګه ننوتی دی دا بغیر د سرکاري سرپرستۍ نه دا بغیر د ایجنسیانو د سرپرستۍ نه دغه دې ته نشست دی دغلته کې چا بوولی دی او دا د ډالرو جنګ دی چین ته به وایي چین ته به وایي چې ډالر یې راکړه لښکر ختموم سی پیک ته خطره ده او امریکې ته به وایي ډالر یې راکړه چې نور پیدا کړم چې دا سی پیک بند کړم نو دا ډبل ایجنټ دا د پاکستان د ناکام ریاست دا د قوم دشمن چې نن یې قوم چړ ته کېنولی دی نن یې قوم خیرات ته کېنولی دی او په خپله زموږ په وینو باندې د امریکې نه او د چین نه ډالر یاري ملګرو موږ یو سوال پورته کوو دا پښتانه دا پښتونخوا دا قبایل په دې کې اسلام ډېر دی که کفر پکې دی بیا ولې دا دماکي په پښتنو کېږي د پښتنو ژوند د پښتنو بچي دا په امن نه دي او د پنجاب هیره منډۍ هغه په امن ده د هغې کلبونه په امن دي هلته د شرابو کارخانې په امن دي او دلته زما جماعت مسلمان دي پښتون دي هغه په نښه کېږي نو د دې واقعې ذمهوار دا موجوده حکومت هغه د هر چا دی او د پاکستان ریاستي سیکیورټي ادارې دي دا زموږ ذمهوار دي د آئین تحت دا د حکومت ذمهواري ده چې هغه خپل عوام له هم تحفظ ورکړي خپل پولیس له هم تحفظ ورکړي خو دا د عوامو حوصله د ماتولو دپاره په پولیس ګزار کېږي اول چې دلته په سوات کې واقعات وو نو هم یې پولیس ټارګېټ و او نن بیا هغه پولیس ټارګېټ کوي چې دا نور خلک ویرېږي په دې کې دشت او یره خوره شي نو موږ نن دا خبره په جار کوو چې په سوولو باندې به تیر شي خو زموږ نوخانې به جګي د تاتارې په شان د هیلم په شان د کوسرو په شان زموږ نوخانه به کلکه ولاړی او موږ نه دلته دشکردي ونه نه د دشکردو فلوریان ډېره وخت باغیم د خودسر سره مې وجنګوه او چېرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه او وایي ماله د خپل مفاهمت لپاره سیمه راکوه پښتون زلمی یم چېرته د غر سره مې وجنګوه د پښتون کنفدریشن صوبایي جنرال سیکرټري نعمان شیر به ستاسو سره خبرې اترې کوي امید لرم چې ټول ملګري به یې اوري شروع کوم په نامه د هغه ستر ذات چې ډېر زیات په موږ کې مهربانه دی د پښتون کنفدریشن د ضلع سوات ضلعي صدر صاحب او د مختلف کالجونو نه راغلي ذمهوارانو زموږ د پارټۍ مشر زاهد حاجي صاحب دلته د پولیس ډپارټمنټ او د نورو ادارو افسرانو ذمهوارانو نننۍ
د پښتون سټوډنټ فیډریشن له طرفه پرون چې کومه ناوړه پېښه په پېښور ښار کې د پولیس لین دننه کومه چاودنه شوې ده کومه دهشت او وحشت سره هغه زمونږ پولیس ترونه هغه پولیس ډپارټمنټ ډېر په بېدردۍ سره ډېر په وحشت سره او ډېر په بربریت سره وژلي شوي دي موږ دغه پولیس چې کوم په بېدردۍ سره شهیدان شوي دي موږ هغې ته د هغې وینې ته د هغې شهادت ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو موږ پښتون سټوډنټ فیډریشن د فخر افغان د باچا خان د عدم تشدد د سیاست وارثان په دې خاوره د یو بشر د یو انسان وژنه نه منو موږ به د دې ظلم د دې وژنې د دې بدامنۍ د دې وحشت د دې دهشتګردۍ خلاف د باچا خان د سوچ او د فکر بشري دا به په هره موقع ولاړي اکو هر یو بشر سره کېږي خو د هغه د هرې محکمې سره تعلقي دا د دې فخر افغان د بچو سیاسي روزنه شوې ده دا په موږ او په تاسو فرض دي چې د دې وطن د ابادۍ دپاره د سوکالۍ دپاره د خپلواکۍ دپاره د امن دپاره د ترقۍ دپاره د خوشحالۍ دپاره د خپل پښتون پولیس سره د خپل پښتون جرنل سره د خپل پښتون استاد سره پروفیسر سره وکیل سره د خپل پښتون طالب علم سره د خپل پښتني خور سره تورسرو سره چې د چا سره په پښتونخوا کې په لر او بر کې چې چاته هم د هغې سره ظلم کېږي وحشت کېږي پښتون سټوډنټ فیډریشن د عوامي نیشنل ګوند مشران دا تحریک دا به د خپل پښتون قام سره اوږه په اوږه لکه د علم د غر په شان ولاړ دي